بسم الله الرحمن الرحیم. نننۍ ویډیو یو وضاحتي ویډیو د هغه کسانو لپاره کم کسان چې دوبۍ، سعودي، قطر، عمان، مسقط وغیره خلیج نور چې څومره ملکونه دي هغې ته لاړ شي په ویزټ باندې یا په ویزه باندې، او بیا په هغه ملک باندې ځان بلیک لیسټ کړي یا ممنوع کړي. په دې سوچ باندې چې سار لکه کم دی دا یو ملک موږ ممنوع کړي نو بیا به سعودي ته لاړ شو، یا سعودي ممنوع کړي نو دوبۍ ته به لاړ شو، بیا به چې کم دی بله پیره قطر ته لاړ شو، بیا به بله پیره عمان ته لاړ شو. نو را روان وخت کې به بالکل داسې نه وي. ډېر زر چې کم دی هغوی دا قانون به لاګو کوي، ډېر قریب به چې کم دی دا قانون لاګو کړي. په دې باندې کار روان دی، هغوی پې ټیمونه ناست دي چې یو خلیج ملک تاسو بند کړي نو بیا به چې کم دی یو خلیج ملک هم نشئ تللی. لکه سعودي تاسو ممنوع کړئ نو بیا به نه قطر ته تللی شئ، نه به سعودي ته تللی شئ، نه به عمان ته تللی شئ. نو دې وجې نه ډېر احتیاط کوئ، ځکه چې زموږ غریب چې کومه طبقه ده نو بس زموږ دپاره خو دغه خلیج یو څو ملکونه دي، نور یورپ شو، که کینیډا شو، امریکا شو، هغه خو موږ پرېږدي نه، ځکه د هغې دپاره چې کم ډاکومنټس لګي نو هغه یو څو چند کسان خو برابرولی شي. خو نور زموږ چې کم غریبه طریقه ده نو هغه چې کم دی دا کاغذونه او دا ډاکومنټس د هغې دپاره چې کم ریکوایرمنټس دي هغه نشي برابرولی، ځکه د هغې دپاره چې کم بینک سټیټمنټ لګي یا MTN کاغذونه. دا ځان له یو تفصیلي ویډیو غواړي، په هغې باندې به بیا یو ویډیو جوړه کړو. خو ریکویسټ ته کوم چې ځان مه ممنوع کوئ، په لیګلي طریقه ستاسو چې کم ټایم دی که ویزټ هم ختمیږي که ویزه هم ختمیږي نو په خپل مقرره ټایم باندې خپل ملک ته راشئ، او بیا که بله ورځ سار له ضرورت وي که بیا سعودي ته ځئ، که دوبۍ ته ځئ، کار ملک ته ځئ، چې په لیګلي طریقه تاسو بیا اپلای وکړئ او هغه ملک ته لاړ شئ.